अस्सलामुअलैकुम मलगरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर बांधे په لاهور کې دوباره جلسې کولو اعلان کړی دی او په 5 اکتوبر د عمران خان برډے هم ده سالګیره هم ده عمران خان ویلي دی چې په 5 اکتوبر به تاسو ضرور په مینار پاکستان کې جلسه کوئ چې بیا تاسو له بل ځای ملاویږي په بل ځای کې به جلسه نه کوئ او دې حوالې سره عمران خان الیمین ګنډاپور ته ډېر په غوسه کې پیغام جاری کړی دی عمران خان الیمین ګنډاپور ته ویلي دی چې ته یو ورځ مخکې د جلسې ځای ته ځان رسوه مطلب یو ورځ مخکې ته لاهور ته ځان رسوه چې بیا د جلسې پر وسته په لاره باندې لیټ کېږي نه چې د جلسې پر وسته په لاره پساویږي نه تا ته پکار چې ته ځان مخکې غزي له رسې ځکه ته به ټوله جلسه لیټ کې او که هر څه کېږي دا جلسه به ته کامیابې که هر څه کېږي دا جلسه به ته کې که د ستا د کې پي کې وزارت پکې هم ځي خو ته به را جلسه کې خامخا به کې او چې کم ځای د زیات کم په هغه ځای کې به کې تېر شوي جلسه هم دی مینار پاکستان ځای ټاکلی چې بیا هغه ځای دی له ور نه کړلی شو او بل یو سایډ له ځای کې دی دغه جلسه کړې وه نو اوس وله عمران خان ویلي چې تاسو به دغه جلسه هم په مینار پاکستان کې کوي مینار پاکستان جلسې حوالې سره لاهور ډي سي ته پی ټي آی درخواست هم ورکړی دی که درخواست منظور شو او که منظور نه شو خو دا جلسه به پی ټي آی په مینار پاکستان کې کوي بل خبر دا راغلی دی چې وزیر اعظم سره وزیر اطلاعات او وزیر دفاع هم امریکې ته تللی دی اقوام متحده دپاره اقوام متحده کې به شهباز شریف تقریر هم کوي ګور به چې څنګه تقریر کوي په هغې بعد کې خبره کوو خو اوس اقوام متحده کې د وزیر اعظم نه علاوه د وزیر دفاع یا د وزیر اطلاعات څه کار دی مطلب او د پاکستان په خرچه باندې تللی دي د پاکستان په خزانه باندې تللی دي کار د شهباز شریف ته او تللی دی کار د شهباز شریف ته تقریر به شهباز شریف کوي اقوام متحده صرف وزیر اعظم زی خو بل طرف ته د پاکستان غریب عوام چې کم دی په پاکستان کې د غریبۍ د لاسه څه حال تاسو له معلومه ده او بل طرف ته زموږ چې کم حکمرانان دي د هغې عیاشیان نه ختمیږي بل بلاول بوټو بیان جاری کړی دی چې آئینی عدالت په ضرور جوړیږي اوس حکومت دا پلان دی چې سپریم کورټ خو شته خو سپریم کورټ نه پس د یو آئینی مسایل دپاره یو آئینی عدالت جوړی چې دغه آئینی عدالت مشر به قاضي فیض عیسی وي او د حکومت چې کم الیکشن کړی دی یا کومې مسلې د الیکشن حوالې سره یا د آئین حوالې سره نو دا به قاضي فیض عیسی هینډل کوي او د دغې آئینی عدالت چې کم جج دی د هغې تعیناتي به وزیر اعظم او صدر صاحب کوي وزیر اعظم شهباز شریف ته او صدر صاحب زرداری دی نو دی به څوک هم دغه قاضي فیض عیسی به تعینات کوي په دغه آئینی عدالت باندې چې دی له هماغه ریلیکسیشن میلاویږي جی بل عمران خان جیل کې یو ځل بیا خبرې کړې دي چې ګینګ اف 3 دپاره ټول پاکستان په دار دی صرف 3 کسانو ته ایکسټینشن دپاره په ملک کې سره روان دي پاکستان تباهي چې کومه ده هغه پاکستان تباهي نه پس دی سپریم کورټ پسې هم لګېدلي دي سپریم کورټ نه علاوه دی یو بل آئینی عدالت جوړوي او صرف 3 کسانو دپاره دی ټول ملک په دار کړی صرف 3 کسانو ایکسټینشن دپاره بل زرداری نواز شریف اور ګیلاني هم د توشاخانه کیس روانو په دی هلته نه ګاډي توشاخان نه دی ګاډي ایشتلي چې په کیس کې د عدالت ته پیش شوي دي او د عدالت ته ویلي دي چې په دې کیس کې د ستا اختیارات نشته بلکې دا کیس ته نیب ته ولېږه او بل طرف ته عمران خان باندې په یو ګړۍ باندې توشاخانه کیسونه جوړ دي او دی ګاډي ایشتلي دي جی او ګاډي دی وایي چې دې کې د عدالت کار نشته او دا نیب ته ولېږي نیب خو الریډي تاسو له معلومه ده نو بل طرف ته عمران خان سره یو قسم ټریټمنټ او دی سره بل قسم ټریټمنټ جی نو دا څه هم اپډیټ شو تاسو سره مې شریکول د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام